أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت د وحدانیت او د ذات باندې دلایل عقلی شروع. الله فرمای الم تر آیات نګوري ان الفلک چې یقینا د کشته تجری چلیږي په البحر په دریاب کې بنعمت الله فنعمت الله رب العزت سره یا بفضل الله ففضل الله سره یوریکم دفار عدی چه اوخی تاسو دا اللہ رب العزت من آیاته دخبلو نهونا دا اللہ رب العزت دا نهونا چه تاسو دا اوخی بایدا تاسو اوخی اللہ رب العزت فرمائی اس سوالاتو ترکیو کلنا آغا پا بادبانی کشتے وی دا کارٹونا مارٹونا با دی کتابونو لکری دا بور پسی اڑول راڑول دیا واپسی اللہ رب العزت فرمائی تو اوگر دی کشتو دا دا څنګه په دې دریاب کې چلیږي دا الله په رحم سره ته به یو ستن نشي کابو کولی وغیره. نو الله رب العزت فرمایي دا د الله په رحم سره دي، دا د الله د دلایلو نه دي. ان فی ذلک یقینا په دې کې د آیات نشانی دي لکل صبار د هر صبر کوونکي لپاره او شکور د هر شکر گزار لپاره لکل صبار د هر مستقیم علی التوحید لپاره چې هغه مستقیم وي دایمي وي استقامت اختیاري د توحید په عقیده باندې د الله رب العزت په ذات باندې د الله وحدانیت او شکور بمعنى چې دی عامل علی مقتضاه چې دی عمل کوونکی په هغه څه باندې چې کوم د ده دپاره فیصله د هغې شوي. عامه معنی مونږ دا کوو چې صبر کوونکو شکر ګزار. واذا غشیهم او خر کله اوس د الله رب العزت د دې خبره کوي د دې کافرانو واذا غشیهم او هر کله چې پټ کي دیو لره موجون دا چپی کزولر پشان د وریځې دعوا الله نو آوازو کی الله رب العزت دغه وخت کې مخلصین چې اخلاص کوونکي له الله ته الدین الدعاء والنداء ودعاء والنداء ورته چې کله د دریا په منځ کې چپی راګیر کی نو په سخته کې او خلکو ته بیا خدای را یاد شي کنه نو دغه ټیم بیا الدعاء والنداء په دعا کې هم الله تعالی چې کوي او ندا دا دعا کې هم الله تعالی کوي او اوازونه صرف الله تعالی. الله وی فلما نجاهم بس هر کله چې نجات ورکړي ولرا ال البر اوجتا فمنهم نبازي د دون مقتصد ظالمان وي مقتصد په معنا د ظالم بعضی د دین ظالمان وي وما یجهدو بعضی د دین بیا ظلم کوونکي وي ظالمان وي وما یجهدو او انکار نه کوي بآیاتنا زموږ د آیاتونو نه الا مگر کل خطار هر غدار کفور او ناشکر. خطار به معنا څه شي اختر ډیر زیات خیانتګر. اختر په فارسی او په عربی کې معنا خنه د پښتو کې خله خطار هر غدار کفور او ناشکر. الله رب العزت فرمایي دا خلک زموږ د آیاتونو انکار کوي ورنه نور نه کوي. یا ایها الناس الله رب العزت فرمایي اے خلکو اتقوا ويريږي ربکم د رب خپلنا. مفسرین وی د سنه ويريږي مفسرین وی اتقوا عقاب ربکم ويريږي د عذاب د رب خپلنا یا اتقوا مخالفت ربکم ويريږي د مخالفت طرف خپلنا د رب مخالفت مکوا.
یا ایها الناس اے خلقو جعفر صادق رحمه الله غالبا فرمایي هغه وی چې کله یا ایها الناس راشي نو ځان متوجه کا دغه طرف ته غوږونه فکیره چې دا پیغام تا ته روان دی نو الله سوی اتقوا ويریږي ربکم د رب خپلنا واخشوا او سوکې ویریږي یوما د هغه ورځ لا یجزي چې نه بشي ورکولی کومه ورځ ده کاکا داسې ورځ ده لا یجزي چې لا یدفع نه بشي دفع کولی نه بشي لرې کولی والد یو والد مور او پلار چې د هغه د خپل بچي سره څومره مینه محبت کوي ډېر زیات مینه محبت ورسره کوي خو الله رب العزت فرمایي داسې ورځ ده داسې ورځ نه ویریږي لا یجزي لا یدفع چې نه بشي دفع کولی والد هیڅ یو والد عن ولده د خپل بچي نه ولا مولود او نه یو بچي هو جاز چې دا دافع وي دفع کوونکي عن والده د خپل والد نه شیئا هیڅ الله رب العزت فرمایي پلار به د بچي نه معمولي څه نشي درکولی عذاب قدر به دې نشي درکولی ګناه به دې نشي درکولی او دغه شان دا بچي به د پلار نه څه نشي درکولی د دغه ورځ نه الله ویریږي الله رب العزت دې حقیقت کې یاره رانیسي ځکه الله وایي ان وعد الله یقینا وعده د الله حق ده فلا تغرنكم الحیات الدنیا نو تاسو لدې په دوکه کې وانه چي څه هغه ژوند د دنیا ژوند هم چې په دوکه کې وانه چي معمولی بس یو جټکه پکاوي معمولی جټکې سره خلکو د خدای مرایات شي رسول مرترایات شي استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی ضرور خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه فرمایي و یو درمن په مدان باندې جاز کې کوزیدو و چې څنګه کوزیدو بیا چې واپس وچت چې موږ تاسو کو چې ولی وی چې د جاز پای نه کولاوي وی خیر مختلف خبرې مزره کې مدارا وصل چې خدای پاک کړه دینا وښو نو بیا بچی دی 3 ساروی چې دا ستاپنو ملال 3 ساروی وستاپنو ملال وی بیا د څاک په سودره د مټولو ته میدانو کې خدای بچو نو لستا بي بالالو تخته پاک پنو باندې وی د څاک پس را پسې کسر راغی چې وی راشه او یا بالا کسر پس را اجازه والا عملي نو یادي مبارک شه پایو کار دې سم نو الله ګوره معمولی جټکی سره خلکو ته خدای رایات شي او د مور او پلار رشته یوم لا یجزي والد او ولده ولا مولود وهو جاز عن والده شيئا واذا جازنا من ذان غم را سر نو وی جنید تمی جنید هغه سره یو خاص ډیر خاص شاګرد وګرځیدل وی د تمی چې انا داغه تاریخ کا الته مدرسې د یان ورشا تاریخ کا ورشا سے بهجو وی ما ته وی چې ونی وی ما ته چې جنازه مې هغه ونه کی چرتا وی ما ته وی چې ونی ما ته چې ډیر رش کوي چرته تکلیف ورته ملون شي یا حالت کې سړی په اولاد خو بیا د قیامت ورځ دومره سخته ده چې په هغه کې دغه خوب بچی چې دان چاته یاد دان چاته او د دنیا گذران داسې وی جاز کې یو پیر را روانو اطلاع راته ملو شو راته وی چې د انور شاه کور والا چې دا د هغې بچې پیدا کېږي نو د مرګ خطره یې د ماشوم خطره د هغه یو مسیح احسن وی ما خیر مختلف دغه خفه بیا مې وی بیا راته اطلاع ملو شو چې خدای هغه هم بچ کړه او ماشوم هم پیدا شو سم ده بیا اجاز کې سموختو کې یو شل اشعار لري نو پای کې مغان ورشا سے دا کینن انور شاه سے جمع دي او زرولی خان سے وفات شو دي او وی په دغه درس کې وی یو پیر راوي مسرا ته چاوي چې څه کستا د ساده بیماری خشوا نو زبا
د خدای په نوم باندې غالبا 10 څاروي ادا کړم وی ما ورته وی چې ته 10 یادې کو خدای زما د بیماری ښه کړه او زه په دې خوب باندې دوباره روان شم نو 10 نه ټول بار چې څومره د څاروي دي دا ټول د خدای په نوم باندې انسان ته زندګي ډېره خوږی او په ټول بار کې ما سره 800 یا 1000 څاروي موږ هم 10 روپۍ ورکړو بیا پرې وچېدل موږ چې کوم دوره ورسره کله کوله نو چې په 73 سو باندې ما نښه کړې ده به زه د تفسیر والا نه ان وعد الله یقینا وعده د الله رب العزت حق ده ثابت ده نو دغه مې وې او بیا چې اکد الولیان صاحب رحمه الله د دنیا د داسې زندگی د ماښام معمولی شان چې هغه واده حسابندې ډېره تیزه وه ډېر خراب و خو بس د ماښام مې لږه زیاته شو اسپتال ته ورسوم فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو تاسو لري په دوکه کې وانه چې دا زندگی د دنیا ولا یغرنکم او ولا یغرنکم او تاسو لري مغرور نه کی دوکه کې وانه چې بالله په الله باندې تاسو لري دوکه کې وانه چې بالله په الله باندې څه شي الغرور د توس کیسه بدله ده غرور چې دا څه شي د بروان فعول صيغه د مبالغه ده نو دلته په معنا د دوکمار شخص برازي دوکمار کس چې هغه شیطان دی الله رب العزت فرمایي ولا یغرنکم بالله الغرور او تاسو لره په دوکه کې وانه چې په الله رب العزت باندې هغه دوکمار چې هغه څوک دی شیطان او دا شیطان یو نوم دی غرور الله رب العزت فرمایي ان الله یقینا الله رب العزت عنده د سر علم الساعه علم د قیامت دی نو یو کس راغی حارث بن عمر دلا ایمان نو وروړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی سیبه وی د یوسف خبره تاسو کو وی زه زمیدار سړی وی دا راته وایا چې باران وکړه خدای کوي څومره کوي مطلب دا باران څوک کوي او کله کوي دویم نمبر خبره دا ده چې قیامت به کړی او دا راته ووایه چې زما دا بیبي په خېټه باندې چې دی حمل دی د هغې نه به څه پیدا کېږي زما دا بیبي نه به څه پیدا کېږي ماشوم به یې څه ما نږدې کټ کړی دی او بله خبره دا ده چې زه به څه کوم کسب به ما ته به څه میلاوېږي او بله خبره دا ده یعنې څومره مزدوري به راته میلاوېږي او بله خبره دا ده چې په کومه ځمکه به مړ کېږم کوم ځای به مړ کېږم نو الله رب العزت دا آیات را نازل کړو چې ان الله عنده علم الساعه یقینا الله رب العزت د سره علم د قیامت دی وینزل الغیث او نازلوي باران لره ویعلم وفویږي ما په هغه څه په الارحام چې په رحمونو د زنانو کې دي وما تدري نفس او نه ده معلومه هیڅ یو نفس ته ماذا تکسب غدا چې سبا به څه کسب کوي څه به ګټي وما تدري نفس او معلومه نه ده هیڅ یو نفس ته بأي ارض تموت چې په کومه ځمکه به دې مړ کېږي الله رب العزت چې هغه ته علم دی او خبردار دا پنځه خبرې الله رب العزت نازل کړو صلی الله علیه وسلم ان الله یقینا الله سره عنده فنست على علم الساعه علم د قیامت دی نو اجمالی علم هغه مخلوق ته ورکړل مثال په تور مخلوق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودري دي چې بلانکې نه خفکار شي د قیامت نه خدا بلانکې دا نو سړی وي قیامت را نږدې دي څومره را نږدې دي یو ورځ دي دوه ورځې دي شل کاله دي زر کاله دي کروڑونه دي اربونه دي څومره دي پته حقیقي نه الله رب العزت ته دي نو الله رب العزت په کوی دي بیا الله رب العزت فرمایي وينزل الغيث او نازلوي باران لرا او نفي د قدرت د غیر ده چې بل څوک نزول د باران نشي کولی نازلول څوک کوي الله اخذ تیز وایي خپل وایي د زړه نه وایي خپه دې مشرمېږي کوم چې شرمېدو سيزونه باغې شرمېږي نو وينزل الغيث نازلوي باران لرا څوک الله
الله رب العزت چې څوک چې د زړه نه الله وي د زړه تعلیم په کولاوي کاکا دا ته پته نشته نو وينزل الغيث نازلوي باران تر ماسنا چې موسمیات ولا راټینګي او تور دې چې تاسو کو کافران یې نزول د باران الله کی او تاسو وای نو غیتا ته وای شاید سبا او شی بل رزوشي اب پلانکې رزوشي نو غیر د تسه کوئی نزول سو کوي الله رب العزت ويعلم او پوریږي ما په هغه سبا د فل ارحام چې په رحمونو د زنانو کې دي نو بغیر د اسباب او علم نه او سره د اسباب مخلوق را معلومي سموده بعد نو الله رب العزت کو فرمایي او بل تقول ان الله عنده علم الساعه جمله اسميه ده نو معنا دا شو چې دائما ابدا همیشه د دې سيزونو علم الله تعالی نو بیا ته چې دې سبا څه کوي ګورا ويعلم او پوهیږي دا الله تعالی ما په هغه سبانه ما په هغه ماده چې غیر جاندار وي ما په هغه ماده چې غیر جاندار وي فل ارحام چې پر رحمونو د زنانو کې وي د زنانا رحم ته د سړي ماده ور داخله شوې ده د زنانا ور سره یو ځای شوې ده د دینه به څه جوړیږي د دینه به کوم علامه سره جوړیږي دا به زنانه به جوړیږي او کنه الګ به جوړیږي نو په دې باندې آیت شکلو ام ذکر او انثى چې دا به سړی وي که ښځه وي د دې علم چاته دی الله رب العزت ته ماده ځکه الله رب العزت من بونوي ويعلم من في الارحام دا داسې ونوي چې الله پوهیږي په هغه بنده باندې چې په رحم کې دی ځکه الله حکیم ذات دی چې رسو بدا کېږي دا به کېږي نو ماده غیره چې هغې ته حیات دا نه دی حاصل نو ويعلم ما في الارحام یوه شو بل وما تدري نفس او معلومه نه ده هیڅ یو نفس ته ماذا تکسب غدا چې دې به سبا څه کوي نو یقیني علم ورته نشته یقیني علم چې سبا به موږ ورته څه کوو نو داسې خو موږ تخمینې لګو موږ ته خو دومره وایو چې سبا به مثال په ځان انشاءالله که الله ته منظور و دا ټیمه سبق وایو سبا سهار به دا کار کوو دا به کار کوو دا خو یقیني څه شی دی الله رب العزت ته معلومه ده یا کسب به ته کې تا ته به څه میلاوېږي نو کېدای شي دغه کسب پوره نه کېږي کېدای شي دا ته میلو نه شي وغیره دا چا ته معلوم دی الله رب العزت ته دا معلوم دی وما تدري نفس او معلومه نه ده هیڅ یو نفس ته بأي ارض تموت چې دی به په کومه ځمکه باندې مړ کېږي نو ګوره الله دا ونه وي بأي وقت تموت چې په کوم وخت باندې به مړ کېږي ورنه بیا به ډاکټران ټول کافران کړي چې هغې درته وي هلکه سبا پورې کېدای شي د ده وخت دي کېدای شي یو 2 میاشتو پورې وخت دي خوراک پرې خفه کوه بس پرېږده چې څه خوري هغې خوري نو دا به بیا کیسې جوړ نه الله وي بأي ارض تموت په کومه ځمکه به ورته مرګ راځي د دې پته نشته انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په اخرې خطبه کې ورته وایي هغې ته وایي خذو عني مناسککم وایي زمانه چې دی هغه مناسک د حج دا زده کړې دا راټینګ کړې دا واخلې لعلي لا القاکم بعد عامهم هذا کیدای شي چې د دې نه پس بیا زما او ستاسو ملاقات داسې ونه شي نو صحابه ورته وایي صاحب وایي تاسو ته د مرګ څه اندازه لګېدلې ده څه او ورته نه مرګ خو یو راز دی د هغې خو چاته پته نه لګي خو هسې بعضې نښې داسې معلومېږي چې ما ته داسې پته لګي چې دا مرګ رانږدې اوس دا مرګ رانږدې نو آگاه اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں تا اڑے سامانونه تیار کړي خو د سبا خبر درته نشته نو بیا دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر مبارک راوي سیدنا عباس رضی الله تعالی عنہ ورته سه خوب لیدلې وې سدري د اسمان نه غټ غټ رسې راغلي مجموع زوائد کې حدیث دی غټ غټ رسې راغلي او د ازمکه نه د ازمکه کې کونډې وي هغې ته داسې اړامې شو دا ټول ازمکې ځان پسې اوچته کړه هغه ورته وایي تره ستا درواره ته تلو وخت رانږدې ستا درواره د تلو وخت رانږدې دی په خوبونو کې احتیاط کوې ښه بې ځایه چې خوب لا لیدلې دي خو لږ اچانټي کې بیا باید معلومه
خیر نو ما تدري نفس بأي أرض تموت معلومه نه ده هیڅ یو نفس ته چې دی به په کوم یو مفتی محمود رحمه الله تو عمریلا وفات چې دی هلته پاس کراچۍ کې هسپتال کې شو پیرې طریقه زموږ چې کوم لومبنې موږ چې اچانه بیعت کړو د شیخ زکریا رحمه الله په ځای باندې فضایل اعمال چې جاري کړي ده په ځای باندې ناسته موږ لومبنې بیعت کړو د مکي معظمې رسولتي محتمم شیخ عبدالحفیظ مکی رحمه الله په افریقا کې بیان کو د بیان په دوران کې وفات شو بیان په دوران کې وفات شو بیا یې هلته نه راوړم او د زیارت پر ځای هلته جنازه وشوه بیا او د جمعې پر ورځ یې دلته راورسو او په مدینه منوره کې بیا جنازه وشوه او هلته کې دفن این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشه خدای بخشنده هر چا سره تعلق جوړ کړي بیا به ته پته نه لګي نو اوس موږ هم دغه کوو چې زموږ د شیخ زکریا رحمه الله په منځ کې ډېره کمه واسطه ده موږ هم دا وایو چې موږ هم د عبدالحفیظ مکي صاحب نه داسې نیمه کړې وه نو دا این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشه خدای بخشنده نو هغه وفات هلته کې شو شیخ الهند رحمه الله وفات د ډاکټر انصاري په کور کې شو لوی نوم دا د ډاکټر انصاري صاحب په کور کې بیا وفات شو لوی انسان دکه شان نور چې تا کابر وګورې شیخ غلام الله خان رحمه الله په توبې کې تقریر کوه د تقریر په دوران کې چې دی وفات شو دا تاسو به کتلي دي حکایات الصحابه دا یو کتاب دی یوسف کاندهلوي رحمه الله لیکلی دی تبلیغي مشرانو کې هغه چې دی په لاهور کې اجتماع کې بیان کوه د بیان په دوران کې چې دی وفات شو چاته دا اوس دا یو غالبا انډونیشیا یو عالم درس ورکاو او دا هم د کلمې دا حدیث وای په دې کې چې دی وفات شي او دا خمر دی باندې الله دې موږ چې مرګ ته راوړي خمر دې راوړي وما تدري نفس بأي أرض تموت بمندد معلومة ندا تبكم زي بوفاتي إن الله يقين الله رب العزة عليم علم ولا خبير خبردار ألم ترى آيات نقولي أن الفلك يقينا دا كشته تجري بهيگي چليگي في البحر بدرياب کی بنعمت الله بنعمت الله سرا يريكم دا بارادي چوغي تاسو من آياتي دنخد الله رب العزت دا بارادي چوغي نے تاسو نخد الله رب العزت إن في ذلك يقينا بديكي دا آیات نشانی دی لكل صبار شکور دا صبر کون کو شکر گزار لبارا وَإِذَا غَشِيَهُمْ او هر کله چې راګیر کی را پټ کی دی را موجود څه چپی کذل بشان دا وریاذ دعوا الله دی आवाज کی الله رب العزت مخلصین په اخلاص سره دغه الله تعدی پس په دعا او په ندا کی فلما نجاهم بصر کله چې موږ نجات ورکو دیو دا الى البر وجدا فمنهم مبادد دیونا مقتصد ظلم کون کی بھی وما یجادو اور انکار نہ کبھی بھی آیاتنا زمن دا آیات الا کل خطار کبور مگر ہر غدار ناشکرا یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویریگے دربنا اللہ تعالی سرنسی وخشو یریگے یوما دہا ورزنا او یریگے دہا ورزنا لا یجزی چنبش دفقولی والدن یو والد عن ولده دخل بچنا ولا مولود او نبچی عن والدی نبچی ہوا چی وجازن دافع دفقول کی عن والده دخل والدنا شیئن سسید ان وعد اللہ یکنن وعد اللہ رب العزت حق ثابت دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس مغرور دین کی تعالی زندگی دنیا مغرور دین کی تعالی زندگی دنیا ولا يغرنكم وبدوك کی دیوان چوی تاسو بالله فالله رب العزت باندې الغرور دوکباز دوکمار شخص یعنی شیطان ان الله يقين الله رب العزت عنده دا الله سرع علم الساعه علم القيامت وينزل الغيث ونازل به سلر باران لرا ويعلم او بوئيه ما بحق سبات في الارحام جبل منكري امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر لوی انسان خلیفہ ابو جعفر منصور دا یو خلیفہ علمي انسان مسناسر علمي میدان کې قدمونه یې او ډېر زیات وسانا او ډېر لوی حکومت دو
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی چې وایي ته زما قضا قبول کړه نو دې نه قبول. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې ډېر ظلم وکړ، حتی چې د امام صاحب جنازه دا هم د جیل نه بیا راوتله او کله چې ورته زهر په پیو کې واچو نو امام ابو حنیفه صاحب ته د جیل یو څوکیدار راغلی چې صاحب زهر یې درته اچولی او مړ کړی دي. نو چې ده کله پې مخکې کړه نو ده ورته چې چونکې ما ته پته ده تاسو ما مړ کوئ، خو که زه دا پیس کم دا به په خپله خوښه څکلي او زه خودکشي نه کوم، خودکشي حرام. ای ولې بیا په زور هغه پې ورکړې چې کله دی پوه شي چې وایي اوس نه پاتې کېږي نو لمانځه ته ودرېد او سجده کې بیا وفات شي. خیر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته همدکه ابو جعفر منصور د خوب لیدلی او خوب یې دا لیدلی و ملک الموت په خوب کې لیدلی و. ورته یې ویل چې هغه ده ورته چې زما د زندګۍ څومره وخت پاتې دی؟ هغه ورته داسې پنځه ګوتې ونیسي، پنځه. نو ده بهیي عالمان بیا مختلف تعبیر ویونکي چې د دې څه مطلب دی؟ چا به ورته پنځه راځي او چا به ورته پنځه کاله او چا به ورته دا مختلفې کیسې به کولې خو هلته مې تسلي نه کېده. اخره کې دغه امام صاحب ته چې دی نو ده د حاجت راغی. امام صاحب یې راوغوښته ورته چې دې څه تعبیر دی؟ ده ورته صاحب دی خو دا تعبیر دی چې الله رب العزت فرمایي چې دا ملک الموت درته وایي چې ان الله عنده علم الساعة وينزل الغیث ویعلم ما دا پنځه خبرې درته یادې کړي چې د دې علم صرف الله دی، بل چا دا نشته. ان الله یقینا الله رب العزت عنده د سره علم الساعة علم د قیامت دی وينزل الغیث نازلوي سره باران لرا ويعلم پوهیږي ما په هغه ماده باندې چې الارحام چې په ریښتونو کې وي وما تدري معلومه نه ده نفس هیڅ یوه نفس ته ماذا تکسب غدا چې څه کسب به کوي سبا وما تدري معلومه نه ده نفس هیڅ یوه نفس ته بأي ارض تموت چې په کومه ځمکه باندې به مړ کېږي. ان الله چې په کومه ځمکه به د مرګ راځي. ان الله یقینا الله رب العزت علیم خبردار دی، علیم علم والا دی، خبیر خبردار دی.